الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. سورة آل عمران دویم ایسا پا اثبات در رسالت کے وا او بدے کے خبائص دا اہل کتاب و بیانول چه پیغمبر پاک داغ مقابلہ و داغ خلاف کئی نو سوک چه داغ پرس خلاف کئی نو اگا پخپلا باندے گندی پاگ کے صفات مضمومی اوغا ناکارا خلقی دائی دولس خبائے سے ذکر کا و دیار لسم رستو ذکر کئی میانس کے ترغیب ورکئی انفاق تا چکلت مقابلہ کے دباطل پرستو نو مال بلگے مال بجمع کوئی اوغا دا اللہ پا دین کے او دا اللہ پا لارا کے لگوئی تنظیم باندے جماعت باندے مرگرو باندے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نشیرہ سیدے تاسو جنتا تراغی پورے چھ خرچ گیا چھ تاسو اور سرمینہ کوئی بر سبب ذکر کا مراد مسبب نیکی سبب د پاره د جنت دے دا مولا روم وی هر چه داری صرف کن در راہی او لن تنالوا البر حتى تنفقوا وما تنفقوا من شيء آج خرگئی تاسوس شے فإن اللہ بی علیم یقینا اللہ پاگی باندے پوا دے كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. دیار رسم خباست دا آل کتاب و افتراء الانبیاء چپا انبیاء باندے دروغ جوڑی داود علیہ السلام وی دو غوخ حرامی کڑے وی حالانکہ غوخ حرامی کڑے نوی پزان بان کڑے وا وغا طبیبانو و تویلیو چه تالا خاندا اشارت علی الاتباء طبیبانو و تویلیو زکا غا بیمارو نوعی و تویل دا تالا ندی خانو یو دی بندول حرام گردول او یو دی دا پریز دا جنان نخوڑل کلو طعام ټول طعام حلالو د پاره د بنی اسرائیل دا غي په خیال مگر هغه چې بن کړو یعقوب علیہ السلام په ځان تحریم نه مراد تحریم لغوی دی اصطلاحی نه دی معنا بندول من قبل ان تنزل التوراۃ مخکدرات تورات نا نو آیا ورد پیغمبرار راڑی تورات نول ولی دیلا که ای تاسو رشتینی که تاسو آئی چه غبن کردوی تورات کیو خواهی کنه تورات کی خود ندی ویلی فمن افترا اللہ الکذبان چاچ جوڑ کے پا اللہ باند دروغ من بعد ذالکا پس دینا فاولائکا هم الظالمون ندا کسانم دی ظالمان چې دای وای تورات کی دین په الله درو جوړی کلا الله ویلی دی قل صدق الله و پیغمبر رښتیا بیانو کا الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا
نو تابع شید طریقې د ابراهیم علیہ السلام چولاړو په توحید او ما دونکو شرک لرا وما كان من المشركين ونو د مشرکین نا ان اول بیت وضع للناس یقینا اول کور چې جوړ شوی د پاره د عبادت د خلکو للذي بمکه دا سوال لسم خباست د علی کتابو چې هغه وی زمون کې بلاستاو د قبله نه مخ کې دا بیت المقدس اوله قبله دا اوله نه دا دا دویمه قبله دا ان اول بیت یقینا اول کور چې هغه یې خو دې شوی د پاره د عبادت د خلکو للذي بمکه خامخا دې چې هغه مکه کې دې اوسم د علی کتاب تابعدار غیب وي قبله اول زادول غواړي لکه قبله اول نه قبله ثانی ده هغه دویمه قبله ده للذي بمکه مبارکان د خیر نه ډکه ده وهدى للعالمین و هدایت د پاره د مخلوقات زائد هدایت او انبیاء پکې راغلیو فی آیات بینات پدې کې دلائل واضح دي مقام ابراهیم او زائد ابراهیم علیہ السلام ومن دخلوا كان آمنا سوچ دنش دیتا نوی بده پامن امن د دشمن نا امن د جهنم نا هجه دیتا دنش او الله معاف کی جنت بولا ور کوي ګناونه به معاف کوي دشمن نه بچي ولله علی الناس حجل بیت او د پاره دا الله په خلقو باندې حج بیت الله دې من استطاع الی سبیلا سوچ توان لري دې ته لارې چې لارې خرچه کول شي او کور خرچه پر خوده شي نو په حج فرض دی ومن کفر چاچ کفر وکا فإن الله غنی عن العالمین یقینا الله بے پروا د مخلوقات د عبادت نا چې به چا کفر وکا یعنی انکار وکړ الله د عبادت تجدید دی قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله والزجر اهل کتاب ہوتا وایا والی کتابو لے کفر کوئی پایا تندا اللہ واللہ شہیدن علی ما تعملون اللہ گواہ دے پاگ سبانی سے تاسوئی کوئی قل یا للکتاب پین لسم خباست اصد عن کتاب اللہ چه خلق دا اللہ دا کتاب نہ بندئی وایا والی کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ ولی بند وی تاسو دلار دا اللہ نا من آمنا آغا سوک چغا ایمان راڑی تبونہای وجہ لٹوی تاسو دل رکھا گوالے وانتم شہداو یہی تاسو پوا وما اللہ بغافلن عما تعملون او نه دی الله نه خبر دا غنه چې تاسو یې کوي یا ایها الذین آمنو و مؤمنانو مخکې خباست د اهل کتاب ذکر شو نو تهدید ورکړي مؤمنانو ته په موالات د اهل کتابو چې دا دوره ګنده خلق دي مرګرتیا ور سره ونه کوي یا ایها الذین آمنو و مؤمنانو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب کتا سو من ایدا غز دی او ډاله دا کسان نا چور کې شه ورته کتاب يردوکم بعد ایمانکم کافرین وا بړی تاسو لا پس د ایمان تاسو نه کافران وکيف تکفرون او سرنګ کو ورګوي تاسو وانتم تطلع علیکم آیات اللہ او یہی تاسو چلوستے شی تاسو باندے آیاتون دا اللہ وفیکم رسولو او تاسو کے سنت دا پیغمبر دی فیکم رسولو تاسو کے رسول دا اللہ موجود دے چکالا جوان دے ہو
او چې کله وفات شو مراد سنت د پیغمبر ځکه اوس پیغمبر پاک ژوندی نه دی په دوی دنیا کې کوي نو سوره انفال 33 آیات وګورئ نو هلته وایي وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله دایله سزا نو ورګي چې ته دای کې موجود دی نو چې پیغمبر پاک موجود دی نو بیا د عذابونه ولې راځي سیلابونه ولې راځي دا زلزلې ولې راځي ځکه الله وایي چې ته پکې عذاب نه ورکوما نو چې ته وای ژوندې د دنیا کې موجود دی نو بیا سزا غانې ولې راځي نه پیغمبر پاک وفات شوه د دنیا په اعتبار برزخ په اعتبار خورسوک ژوند دي زګه چاله نعمت ورکول شي چاله عذاب ورکول شي د دنیا په اعتبار مړ دي د دیو اجنا بخاری ذکر کړی دی په خپل کتاب کې تاریخ کبیر کی کان امانه نے علی رسول الله صلی الله علیه وسلم رفعاتهما وبقي الاخر اول جلد درشمه صفحه تاریخ صغیر کې دو امنو په زمانه د نبی علیہ السلام کې یو چت شوه چې وجود د نبی علیہ السلام او دویم باقی دی چې استغفار دی چې کله استغفار خلکو کې ختم شي او گناہونو تا گناہ نو وی توبه نو باسی نو بیا اللہ عذاب ورکی وفیکم رسولو تاسو کے سنت پیغمبر دی ومن یعتصم باللہ او چاچ منگولو لگولا پا اللہ باندے یعنی بدین دا اللہ باندے فقد هدی الى صراط مستقیم تحقیق صراط تا اللہ رو خود لے شوا په طرف د لارې نیغې باندې ګورئ یو خبره کوم منګه د عمرې اراده کړې ده او انشاءالله نن به زه عمرې له ځم نو دا یو شل پنځه ورځې میاشت به سبق چوټي زما سهار درس او نور سبقونه چې کوم دي هغه به چوټي او انشاءالله ژوند دی خیری راشو بیا به سبقونه وایو یو دعا وکړئ چې الله زموږ سفر د خیر او د برکت کړي الله زموږ له توفیق راکړي چې موږ هلته د الله د رضا دپاره د الله عبادت وکړو الله موږ صحتونه راکړي خدای ته Yeah.